سورة یاسین د ډیرو فضایلو او د ډیرو برکاتو والا سورت دی. قلب القرآن ورته وایي د قرآن زړه. احادیث مبارکه او د پیغمبر علیه السلام کې د دې سورت ډیر فضایل راغلي دي. لکه فرمایي الله تعالی د دې ویونکي ته بخښنه کوي، لہذا دا په خپلو مړو باندې لولې چې کله څوک وفات شي سوره یاسین ورپسې لوله. د ځنکدن په وخت کې سوره یاسین ورته وایه. قلب القرآن ورته ځکه وایي چې په دې کې عقیده د آخرت ډیره تفصیل سره ذکر شوې ده او دا د ایمان اصل او بنیادی چیز دی چې زړه دې سم شي ټول نظام به سم شي، چې په آخرت د عقیده برابر شي ټول نظام به دې برابر شي. یو سړي سره دا غمي چې سبب آخرت کې الله ته مخامخ کېږم نو دې به چرېم ګناه نه کوي. دغه رنګې دې صورت ته صورت عظیمه وایي او دکه رنګې دا صورت شفاعت کوونکي صورت دی چې څوک د دې تلاوت کوي په دې عملو کې دی به په ورځ د قیامت ته د سفارش کوي. صورت مدافعه ورته وایي مصیبتونه او بلاګانې دفع کوونکي صورت دی. دغه رنګې صورت القاضیه هم ورته وایي حاجتونه پوره کوونکي صورت دی. د مرګ سختۍ پې اسانیږي. څوک چې د سحر سوره یاسین اولولي تر ماښامه پورې به الله پاک دې تر او تازه او خوشحاله ساتي او د ټولو کارونو لپاره به الله کافي شي. دغه رنګې روایتو کې راځي د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 1000 کاله مخکې الله پاک سوره یاسین اولوسته. فرشتو ډېر تعجب وکړ. ډېر مبارک دي هغه خلک، مبارک دي هغه ژبې، مبارک دی هغه زړونه چې په هغې کې دا قرآن محفوظ وي او دا قرآن هغې وایي او تلاوت یې کوي. دغه رنګې چې څوک هره شپه سوره یاسین لولي او په دغه شپه کې دله مرګ راغی نو د شهادت درجه او ثواب به له الله پاک ورکړي. چې څوک یې د لوږې په حالت کې اولولي الله به یې لوږه ختمه کړي. مطلب کور کې اوړه نشته، بل څه مسله ده، د رزق کمی دی، سوره یاسین اولوله الله جل شانه به دا مسله حل کړي. یو څیز د ناروغ شوی دی، سوره یاسین اولوله الله جل شانه به هغه څیز پیدا کړي. خوراک دې پوخ کړی دی، خیرات دې کړی دی، نو د برکت دپاره سوره یاسین اولوله الله جل شانه به د دې د برکته په دې خوراک کې کافي والی پیدا کړي. دا خوراک به د مېلمنو دپاره کافي شي او پوره به شي. کاروبار کې د برکت دپاره مفید دی. دغه رنګې چې کوم دی نو د بچي د پیدایش په وخت کې د اولاد د پیدایش په وخت کې سوره یاسین اولوله الله جل شانه به اسانتیا راولي. دشمني دی دا د دشمن نه یریږي، خوف دی، یره ده سره د هغې نه د نجات دپاره او د دشمن د یرې د ختمولو دپاره سوره یاسین اولوله الله جل شانه به چې کوم دی درته نجات درکړي. او دغه رنګې بل ځای کې فرمایي څوک چې د جمعې په ورځ سوره یاسین او سوره صافات اولولي او د دې نه پس کومه دعا هم وغواړي هغه دعا به ضرور قبلیږي. لہذا سوره یاسین وایي.